خو اهل علم ته چې کم زکات ورکیږي نو دا ډیر افضل دی. یو ځای کې دینی مدرسه ده، طلبه کرام دي الته دینی خدمت کوي، نو د خو یو زکات هم ادا شو. دویم هغه زکات د پاره د ډیر وخت د پاتې کیدونکي یو ذریعہ ګرځيږي چې هغه چرته علم حاصل کی، هغه علم مخکې خوري، نو دا د پاره نور هم یو خیر شو چې د طلبه او د مساکینو او دا شانتی د هغه دیندارو خلکو د علماء په خدمت کې دا صرف کو، نو الله د دې سړي په دې مال کې نورم یو خو هغه زکات ادا شو، او دویم د په دې مال کې نور هم برکت دې سره زیات شي. اتصدقوا علی الفقیر، فتاوی هندیه کې دي اتصدقوا علی الفقیر العالم افضل من التصدق علی الجاهل، وی صدقه د فقیر عالم د پاره ډیره بهتره ده چې د جاهل په نسبت باندې، چې جاهل لورکه نو د عالم لم دا ورکا، د عالم زیات بهتر دی. بل ځکه العلماء ورثه الانبیاء، دا د انبیاء وارثان دي. څوک چې د اهل علم سره احسان کوي، د قران کریم او د دین خدمت چې کم سړی کوي، نو الله د دې په مال په اولاد په دې کې ډیر زیات برکت اچي.